چې روزانه موږ کومه سلسله وایو چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه واخلې تر شیخ صاحب رحمت الله علیه پورې او د قبلهګاه محترم رحمت الله علیه یادوي او بیا وایي تا ته ضرور رسي نو دا څه شی دی او لږ وضاحت یې وکوي. دې ته ویلی شي سلسله او سلسله ویلی شي یو څیز کړای په کړای باندې چې ملاو شوی وي دې ته سلسله ویلی شي. با الفاظ دیگر دې ته شجره هم ویلی شي. خو دا چونکې سلسله ورته موږ ځکه وو چې دا د نسبت سره تعلق ساتي، یو روحاني سلسله او شجره وي او یو نسبی خاندانی سلسله او شجره وي. دا زمونږ روحاني شجره ده او روحاني زمونږ سلسله ده، چونکې زمونږ د هر چا ځان ځان له خپل خاندان او خپل خپل نسب وي او دې نسب سره او دې نسبت سره مونږ او تاسو ټول هغه په یو نسبت او په یو نسب کې راغلی یو. دې ته ویلی شي خانداني نقشبندیه. مونږ دلته کې که هر څوک وي بلکې که تر دې پورې که زمونږ د ژبې سره تعلق نه وي یعنی پښتو نه ویو خو په دې سلسلې سره مونږ د یو خاندان افراد ګرځېدلی یو. ځکه دې وجې په مشرانو په کتابونو کې چې ما څومره پورې کتلي دي نو هغې ته دې ته خاندانې نقشبندیه وایي. خاندانې نقشبندیه یعنی زمونږ د دې ټولو اکابرو یو خاندان دی او دا نسبت مونږ او تاسو ته راغلی دی الحمدلله. دا نسبت دی د نبی علیه الصلاة والسلام نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته منتقل شوی دی او د دې متعلق حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ای الله چې زما په سینه کې کوم څومره څه دي او تا ماله څه راکړي دي هغه زه ابو بکر صدیق ته ورکوم تی ورته ورکې. هغه ټول فیض او نسبت د نبی علیه الصلاة والسلام د صدیقیت هغه الله تعالی نبی علیه السلام نه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته منتقل کړو. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته منتقل شو. بیا ورپسې امام قاسم رحمت الله علیه داسې ورپسې نور چې کوم زمونږ سلسله ده تر دې پورې چې دا هندوستان ته راله او د هندوستان نه وړاندې چې وانو دا د خواجه نقشبند رحمت الله علیه شیخ المشایخ محمد بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه ته راله. د هغو نه د هغو بچي ته خواجه معصوم صاحب خواجه سیف الدین صاحب داسې دا راتله هندوستان ته راله. هندوستان کې دا سلسله چې دی نو ابو سعید احمد رحمت الله علیه ته د شاه غلام علي دهلوي رحمت الله علیه نه راله. شاه غلام علي دهلوي رحمت الله علیه ته د خواجه مظهري جانی جانان رحمت الله علیه نه راله. خواجه مظهري جانی جانان رحمت الله علیه ته د نور محمد بدایونی رحمت الله علیه نه راله. دا سلسله هم داسې بیا را روانه وه. هندوستان ته چې دا سلسله را ورسېده نو د ابو سعید احمد رحمت الله علیه نه د هغه بچي ته خواجه احمد سعید رحمت الله علیه ته راله. خواجه احمد سعید رحمت الله علیه نه دوست محمد کندهاری رحمت الله علیه ته راله.